سپریم کورټ اف پاکستان کې یو ډیسیژن خو الحمدلله چې د حکومت او تاسو په حق کې وشو. هغه د ادمجی پیپر مل والو غالبا عادل انټرنیشنل دغه نوم باندې دی. هغه مخکې اډر غشته چې یاره کم د ماشینري زیدن دی کې به کارخانه ولګو، چې کم فالتو زیدن دی کې به بنگلې جوړې شي. دا یو اډر پته سپریم کورټ ورکړو، خو څه شرط وسره شو. هغه کې ریویو ته لاړل. سپریم کورټ ورته چې زما په فیصله باندې ریویو کې نو موږ چې پکې پارټي شو حکومت، نو هغه د حکومت په حق کې ورکو هغه ځای او بحال کو. دغه رنګ ورپسې تاسو چې ساده فلاینګ کرافټ چې دی نو دې کې اوس یو تاریخ لګېدلی دی رستورون ورځو کې، او د فلاینګ کرافټ والو وکیل چې دی نو هغه دا پلی واغشته چې زه نن تیار نه یم. نو سپریم کورټ جج صاحب دا وویل چې آینده تاریخ په د دې لازمي اټینډ کړي او لازمي خپل زه دې کې ډیلې نه غواړم. نو ډېر ښه پراګرس پکې شوی. چونکې دا اکوزیشن چې دی نو دا د انډسټریل ایکټ لاندې شوی. انډسټریل ایکټ دا وایي چې دا ځمکه چې دا په یک ساله باندې اکوزیشن کیږي، دا یک ساله همیشه د مارکیټ ریټ نه کم وي. نو د هغه مالکان له خدا نقصان ملو شي. حکومت دا نقصان خو دې خلکو له ورګي، خو ایواز دی چې نور خلکو له په صنعتي لیاز سره فعالي راشي او معاشي اکټیویټیز وشي، خلکو له روزګار ملو شي. انو دا یک دا وایي چې فرض داسې وخت راو چې په دغه کینو دا به بیا په اکیریټ کې مالکانو لسی. دا خو چې په ټوټل خپل ریسک باندې کوي او واسه پیسې ډوبای ځان لا. د دې وګوري چې د عادل انټرنیشنل څخه فیصله وشوه، نو خو ما قانون دلته هم دی میاش پلیټ شي 2 میاشتې پلیټ شي چې تزینه دا پیسې ډند کا ورځي، نو بجای د دینه چې ډند کو ودی نو د فیصلې پر د انتظار وکړي. کم از کم قانون شته مونږ ان شاء الله. هغه لکه خبره دا چې دا کوم وخت د اغشته کېدل او خو یو حکومت خو کنه او یو حکومت نو لکه د دې کې د هغه پوره مرسته ودی سره دا ظلم هغه په شریکه کړي. بل کمال خبره خدا ده چې ما د ډېر فایل نه کتلی یو په پاکستان مونته چې د لیبر مشران ورسره سټامپ کړي کنه، یو پکې دا سټامپ مشته. نو غیله مې تاسو خپل په خپل والدي او اني هو چې قانون د مطابق کار کو او امید الله نه کو چې ان شاء الله دا به صوبایي حکومت دا کیس په خپل وګټي. صوبایي حکومت په دغه خبره کوي چې دایله سمرات ورکی صدقه ورکی چې بای د کیوم دغه د کارخانو د کارخانه نه علاوه د کی بل سنه لګي کنه چې سمال انډستری پکو لګي نو فائدہ ډیره فائدہ د بخشو پول سره یو ډیر لوی جاگیر پروت سره بوتلو موتلو ګودامونه دی پکې او دغه دی پکې دام د سرکار دغه شان دی و د دغه کې د آدم خیل روډ باندې بډا بیر سره چته زیر باټا کارخانه باندې مشهور ده هغه زیره. نو دا ټول چیرې دینه مونږ بیا د شی جوړ کو چې صنعتونو د پر پکې میدان جوړ کو، خلک پکې راشي واړه صنعتونه به ولګي. لکه دلته خپل 400 څنګه سپلای ده د 400 پہچان ده، لکه سیالکوټ چې وي د سپورت سامان باندې مشهور دي. نو دا اوس داسې ځای راته دي چې لکه دا پکار ده چې دا واړه واړه صنعتونه جوړ شي او حکومت د دې مرسته وکړي. زما سره یو میټینګ شوی دی دلته یو ځمکه 32 کنال نو هغې دپاره م پلانینګ کوو وفاق سره، او انشاءالله موږ به تاسو د بیمار صنعتونه ووي نو بیمار خو لکه د لیبر د وجې نه چې کوم دغه شي بینک ته وجې شوي نو هغه خو بغیر د بینکه ریوایول د هغې نه کېږي. خو کوم صنعتونه چې په ټیکنیکل امداد سره د حکومت لږ ډېر سپورټ سره کېدل نو تر دې وخته پورې تقریبا 90 صنعته بیمار چې دي نو هغه مونږ په مختلفو طریقو باندې ریوایو کړي دي کې په اکنامک زون. او ورسره اوس مونږ نوې لکه د پاکستان کې د سی پیک هر صوبې ته یو انډستری سټیټ ملو شوی دی. د خیبر پختونخوا په لیډینګ باندې پرون بل ورځ د چین نائب وزیر صدر چې راغلو نو پرایم منسټر هغه د دسخط کو د اختار نه پس په خیری په رشکای سی پیک اکنامک زون و ګراوند بریکینګ کی. نو دا په سی پیک کې موږ د پنجاب او د سند مخکې دا ګراوند بریکینګ کو ان شاء الله. او دا چې د فارن انویسټمنت دی کې موږ سره 128 مليون ډالر چې دی نو د چاینیز انویسټمنت دی
دغه شانتي نورم انویسټمنټ خیر صوبې ته را روان دي په هغه سيزونو کې چې کوم مونږ او تاسو له الله پاک وسایل درکړي دي هغه باندې دغه او د سره سره صنعت لپاره زموږ صوبې په هلو کو او ویلینګ شروع کو د بجلی چې مونږ بجلی فرض په چترال کې جوړه شو او تاسو په خبر کې 400 کې یا غدون کې استعمالوي هتار کې استعمالوي نو د هغه ترسیل چې د هم د اپډیټ په انفراستراکچر کې وځي او 1.5 روپۍ کرایه به صرف دا غیخلی باقي تاسو هغه ډیم والا سره خپل روټین د چې ریټ په فکس کو تاسو له بجلی در کې په هتار کې یا په غدون کې او بل باغ حساب سره جسي دا یو ډېر غټ مراد دي چې اوس کارخانه‌دار 200 کسان به ځکه کې ځان له بجلی جوړي او دا بدل تکي بجلی استعمالي کی تاسو یا چې په خوا چې د یونټ لګیدلې وي یا دا یا نو خار یا پیښور دلته ورسک ډیم د بجلی و زمونږ بجلی مضبوطه و او ارزانه و دغه بیا پنجاب کې د نور کولی والا ولګیدل فرنسایل والا یونټ ولګیدل نو دغه د وجنه بجلی ګران شو زمونږ د سوبیوم دغه سترنث د بجلی چې موږ د واړه بجلیګر جوړ کړو دوبو ارزانه بجلی ورکو خپل صنعت لور کو نو د سره سرمایه‌کاری سیوا کیږي او خبردار چې د خیبر پختونخوا الله چې څو ورکړي کم کالج ورکړي نو هغه د وبدي چې نه بجلی جوړیږي دویم دار خیبر پختونخوا الله پاک د دې پاکستان 60-65% پورې معدنیات ورکړي چې موږ بغیر د ماربل نه اغم په ډزو یلوزو نو موږ دا صنعتکارانو رونه دا اپیل کوو چې تاسو بجای د دینه چې پیپونو کارخانه جوړ کړئ ټینکو والا جوړ کړئ تاسو ټیکسټایل جوړ کړئ ټیک ته چې کوم ډیره ګټه خدا موږ سره چې دا غرونه پراته دي لکه 50 باندې په دې ګټ باندې کرومایټ پراته دي دومره کرومایټ دي نو دا 5000 ایکسپورټ کیږي چې پروسسینګ وشي نو په دغه فوکس باندې موږ لګیو چې رقم موږ سره خدای پاک انډیجنس وسایل لا کړی موږ له چې موږ دا استعمال کو د دې صنعت وارم کوي او بارم ایکسپورټ کیږي او ملکی ضرورت هم پوره کوي مخکې خو موږ د پنجاب او سند را میټیریل راړل جوړ کړه هغه بیا واپس بیا تشتاوان دي د سره سره زمونږ د انډستری انحصار چې دین هغه په افغانستان دی او پرایم منسٹر پاکستان چې دی هغه د خیبر بارډر چې دی د 24 غنټو 7 ډیز کولاولو چې دی نو هغه انسټرکشن ورکړو شپږ میاشتې کې دنه هغه زموږ بزنس کمیونټي سره په خبر کې میټینګ نو هغه وی چې مخکې د شپږ غنټو نو کم گاڑی و لزر گاڑی په افغانستان سایډ له خالی ولاړو په نمبر براتل اوس آلتنا 15000 گاڑی سیوا سلور غنټه کولاو شو سیوا نو 1 لک روپۍ کرایه را پریواته ان شاء الله زمونږ بل ګورسان کې پرایم منسٹر وعده کړی او په لکه دغه باندې ماموندو په باجوړ دواړو باندې تاسو لندا گیټونه کولاو چې دا کولاو شي نو هغه صنعت چې دلته غیر فعال دی او هغه واره نه کوي دا واره شروع کی ولې چې په باندې یو عرب خلک لا پراته دي افغانستان او وسطی ایشیا زمونږ سبزی زمونږ ګوړه کنه زمونږ نور شیزونه چې کوم موږ دلته پیدا کوو دا غي دغه مارکیټ دی چې کوم موږ جوړو دا غي دغه مارکیټ دی ان شاء الله خي راضي به الله راضي الله دې دا کال نیم زمونږ فاینانشل پوزیشن پاکستان ډیر زیات خراب شوی دی دا غي وجه ده چې موږ سره سو موږ غاڼه خري ایرپورټونه موږ غاڼه کړی دي ریډیو سټیشن غاڼه دي ټلویزیون موټروي غاڼه ده تاسو خدای څه شي نشته چې ته مخکې نو دا لګ ډیر دا بوج چر روان دي نو په شریکو چتو ان شاء الله او د دیو شي ډاټ ټول کوم تور کوم چې ان شاء الله پیسې بځای کیږي نه پیسې خوراک ولا وخت له عمران خان هر څنګه خدا ټول دنیا منی شي پاکستان ته دا کریډټ ملاو چې تاسو سره ایماندار سره ملاو شوی تاسو به او چته کوي دا غي د وجنه انویسټمنت را روان دي بار خلک اعتماد کوي زموږ خپل خلک چې کم بار نهسته هغه لګیا دي چې دلته سو جوړ کو دلته سو جوړو موږ سیستم جوړو لګیاو موږ دا منو چې زموږ کما دا غچره ماحول چې دی هغه تیارېدو کې به ټایم لګي هغه موږ خپل مزاج جوړولو کې زموږ د بیروکراسي زموږ د ګورنمنت کنه دا تکلیفات دي خو الله به ان شاء الله فضل کوي او خیری زموږ خیر ازي کال پس په ان شاء الله امید مې ده الله نه چې موږ بیا روان شو